چې تاسو سره جخت دا یونیورسيټي او کالج دی او دا خلق پڑھے لکھے خلق ځان ته وایي نو پڑھے لکھے خلقو سره کسړې پڑھا لکھا نه نو هغه بات خو ورغلی کړي نو تاسو به ان شاء الله پوئیږئ په خبره ک پڑھے لکھے نه یې نو د پڑھو لیکو په خوا کې اوسئ اگر چې مونږ ته خلق څو پڑھے لکھے نه وي مولیانو ته پڑھے لکھے نه وي و دا مولا دی اسی او د خون خبره درته وکم جمعې منځ مې وکړو نو زه د بنوري صاحب ځای ته روان نو ښځې په مخه راغې چې ښځې په مخه راغلې نو یوې ښځې پکې وي چې مخ پټ کوي سړی راو نو بلې ښځې ورته ویل سړی نه دی مولا دی نو پلار اتلم او خندل می مال کو څوک راته وګوري بچ دا لیونی دی که څه چل دی پیچې خان نوړه کې مې سوچ کړو چې د ښځو ته مولیان سړی نه ښکاري تاسو خیال راغی نو دې خلقو ته مونږ پڑھے لکھے نه ښکاري چا چې قرآن او حدیث ویلی هغه ته پڑھا لکھا نه وي ایته مولا وي یا دقیانوسی خیال دا ورته وي پڑھا لکھا ورته نه وي نو هغه ورځ مې یو مجلس کې وي ما وی چې تاسو ټول سنسیبل خلق ناست دي پڑھے لکھے ناست دي کمشنران در کی دی ڈی سی گان در کی دی سیکٹریان در کی دی پدې می پوي کوي چې 43 کال اوشو د پاکستان جوړې دي 43 کال په 43 کال کې ستاسو پڑھا لکھا دادی چې دې نه تر کراچۍ پورې هایوي سړک جوړیږي نو تاسو د چین او د جاپان مشینری ورته راوغوښته او په جوړوي تاسو یو سړک جوړول زده نه کړئ کوارټ روډ باندې چې کوم هایوي جوړیږي هغه ته چینیان راغلي دي او چین هغه ملک دی چې مونږ نه وروسته آزاد شوی مونږ مخکې آزاد شوي د انګریزانو نه او چین مونږ نه وروسته آزاد دی نو چینیانو خو سړک جوړول زده کړي دي او زمونږ ایس ډي اوګان ایکسیانان اے سی ګان سپرنټنډنټ انجینیران دا دوی تر اوسه پورې سړک جوړول نه دي زده کړي دا تاسو پڑھے لکھے ټول غلی نو عزیزانو عرض میں داو کہ ماشاءاللہ په خبرو بتا سو پوئے گئی په دې کائنات کې یو شی الله د سینې پیدا کړي چې ابي غرض ہے یو ایو بزرگوی ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا اے اللہ استاد عرشنا کاریگری معلومی گی دا دنیا یو کارخانہ دا نو دا کارخانه تا بیکار نه دا جوړه کړي د دې غرض ضرور شته د سایکلونو د دکان غرض وی کني ټول وایي بچا کا ټایم کم دی سایکلونو د دکان څه غرضی سایکلې جوړو د دوايي د دکان څه غرضی دوايي خرڅول د ډاکټر د دکان څه غرضی مریضانو ته علاج کول د ورکشاپ څه غرضی گاڑی پکې جوړول وغیرہ وغیرہ یونیورسيټي څه غرض ده الکانو ته پکې سبق وایي کالج څه غرض ده الکانو ته پکې سبق وایي ٹھیک شي
دا دنیا ټوله د الله یو کارخانه ده. نو کستا یو دکان بے غرضه تا نه دی جوړ کړي، نو الله دومره لوی کائنات بے غرضه څنګه جوړ کړي؟ کې دې شي دا ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا. اس آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا. ٹھیک شو اس پدی کائنات کی انواع دی، پیریان دی، دیوان دی، فرشتی دی، اسمان دی، زمکہ دا، ونی دی، بوٹی دی، مرغان دی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یو نوع پکی بنی آدم دی، یو نوع. انسان ہم پدی طولو انواعو کی یو نوع دی. نو د تمام انواعو خپل خپل غرض دی. د میخ غرض خپل دی، د غوی غرض خپل دی، د خر غرض خپل دی، د قچر غرض خپل دی، د اس غرض خپل دی، د چیلې غرض خپل دی، د چرګ غرض خپل دی، د ټپوس غرض خپل دی، د کارغه غرض خپل دی، د مینا غرض خپل دی. دا ټول خپل خپل اغراض دي او یو خاص غرض له خدای پیدا کړی دي. اس پدی سوچ کئی چی پدی تمام کائنات کی یو نوع زیما چی ما تا اولاد آدم ویلے شی چی زما دی پیدا کی دونا دا خدای تا غرضو زو خدای چلا پیدا کرے الکا تاسو ټول زمیداری غویا چلا علی قلبیلا میخا چلا علی پایولا غوا چلا علی پایولا خر چلا علی بار اڑولا سنڈا چلا علی بار اڑو. ٹھیک شو ٹانگا چلا ساتی سورلائے اڑو، سوزکے چلا علی سورلائے اڑو وغیرہ. اس چی زمان دی پیدا کی دونا دا اللہ سے غرض دا پا دی باندی تر اوسا پورے 99% مسلمان سوچ نہ دے کڑے، 1% بکڑی. زما څه غرض ستا غرض هغه کتاب ویلې دی چې کوم کتاب په 23 کاله کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تنازل شوی په 23 کاله. د غار حران شروع شوی دا او د عرفات په غونډای باندې ختم شوی. اقرا باسم ربک الذی باندې ابتدا شوی دا او الیوم اکملت لکم دینکم باندې ختم شوی. دا شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه په 23 کاله کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در په 23 کاله. بیا دی آیاتونو کې چې کوم د احکام او آیاتونه دي پاغي کې اجمال، بیا د دې کلام لوی مفسر چې دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما سره تیر ورځو کې مونږ علاقه دم رنگ رنگ خلک هر چرته ما ته وی چې مولانا صاحب استاد جمعې دا سپیچ زکلا کلا او سپیچ ماتو هغه له بد قسمتای نه لګ انګریزي ورزي. نو ما ورته چې زما سپیچ ته صد پاره اوري وی چاسي اورما ته کله پکې حدیث کې دارا غلی حدیث کې دارا غلی حدیث کې دارا غلی. قرآن د خدای کتاب دے د دې موجودګۍ کې د حدیثونو ضرورت څه ده؟
ما ورته وی چې خبره دا ده چې قرآن د خدای کتاب دی، خو په دې مې پوه کړه چې دا ویلي چا دي چې دا د خدای کتاب دی؟ ستا برای راست خدای سره تعلق شته؟ وی چې نه. وحی در ترازی؟ نه. الهام در تکیږي؟ نه. دا قرآن چې ته وایې چې د خدای کتاب دی، دا ویلي چا دي؟ ما ته وی دومره سینسیبل سړی و، داسې ناپوهه غوندې خبره دی. دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلی دی او هغه ویلي دي چې دا د خدای کتاب مال خاص. دا خو ډېره مزیداره خبره وکړه. زه به دې نه پس ستا شاګردي کوم، کله کله به درځم. په دې مې پوه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله تېر شوی دی. وی چې 1400 کاله و. مالو شته؟ وی نه اوس خو نشته. نو مالتا ته اوس چا ویلي چې دا قرآن د خدای کتاب دی؟ چا ویل؟ ول دا مولیان نه وي، دا مولیان نه وي چې دا قرآن دی او د خدای کتاب دی او اسمان نه نازل شوی دی. مال دی مولا له وحی راځي؟ وی چې نه. اسمان نه आवाज ورته کیږي؟ نه. مولا د کوم ځای نه معلومه کړه چې دا قرآن د خدای کتاب دی؟ وی چې مولا کتابونه کې لیدلي کړه. مالا کتابونه د څه شي دي؟ ولی بس جی معافي غواړم لا سره مانا اوس دې چرته پرېږدم؟ اوس ته پرېږدم نه، د ګریوان نه مې ونیو. اوس ته پرېږدم نه. ستا او زما فیصله به نن په دې سړک کې. ویل څه فیصله به کېږي؟ مالدا به کېږي چې یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانه، یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانه، یا به دعوا د محمد د محبت نه کوي، یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانه، یا به دعوا د محمد د محبت نه کوي، یا به نن وایي چې زه کافر یم، او یا به نن وایي چې حدیث چې دی دا هم د خدای کلام دی. چې لږ تکلیف به وکړي زما بیٹکه پورې مال راځه چې ځو کور ته لاړو. بیٹک کې کېناست. ما ته مولانا صاحب وړمې په تزلزل شو، خو ما لږ تسلي وکړه. ما ورته وی چې دا خو منی د کافي مودې نه ما ستا متعلق اورېده چې دا پرویزی دی، منکر حدیث دی، ونن پلاس راغله. دا همنی چې دا قرآن د خدای کلام دی. وی چاو دا منی. مال کدی قرآن ویلی چې حدیث هم د خدای کلام دی، بیا خو به حدیث منی کړ. ویل چې قرآن ویلی بیا منم. مال قرآن راواله، قرآن شریف راواغستو، دا آیات می ورته پکې راوېستو چې وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله وی زما پیغمبر یو خبر اندزان نه دا کړي او نه د خواهشات نفسانی نه کړي، دا د چې څه ویلي دا ورته ما وحی کړي. او مال د اردو ترجمه درته وکم ویلا وېکا مال اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں، اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں، کلام ان کی زبان میری. حدیث کلام د خدای دے، صرف ترجمانی شوی دا په جبه د جناب محمد رسول.
بس غوګونو ته ګوتې کړې او په جړا شو او پوزه په ځمکه راخ کا ول دعا وکړه چې الله دې تیرې شوی عقیدې ما ته معافي وکړي نو نن سحر تبلیغی جماعت والا زمون جماعت کې راغلی نو نن سحر اغي سره په سلويخت ورځو چيله باندې لاړ زما عزیزان حدیث دا تفسیر دی د قران دا علما زما شاته لوی لوی بزرگان مانا په هر حیثیت اوچت خلق ناس دي اقیم الصلاة خدای ویلی دی قرآن اس اقیم الصلاة چې ویلی تاسو منځ قائم کړئ او سحر سو رکعات کوي او ماسپخین سو کوي او مازیګر سو کوي او ماقام سو کوي او ماسختن سو کوي دا په قرآن کې چرته شتا دا اقیم الصلاة دا تفسیر چا کړی دی جناب محمد رسول الله کړی واتو الزکات ویلی دی واتو الزکات تشریحات او تفصیلات علماء نه پختنه وکي چې د زکات تشریح او نصاب او سرا او سپین او فلان او فلان او فلان دا تفسیر چا کړی دی دا جناب محمد رسول الله تاسو خیال اتم الحج والعمره لله حج اوکا اوس حجیانو صاحبانو ته پته ده په حج کې چې دا څومره ارکان دي او څومره کاروایی ده دا تفسیر چا کړی دی دا قولی عملی جناب محمد رسول الله کړی روجاونی سی سنگاونی سی او سنگا کوئی او سماتیگی او پسنماتیگی او سکیگی او سنکیگی دا ټول تفصیلات چا بیان کړی دي جناب محمد رسول الله نو قرآن متن دے او د دې لوی شارح چې دی هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیزانو دین ارستو بیا ائمه مجتهدین پدې کې اول نمبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اول امام داسې دقیق او داسې باریک او داسې ذکاوت لکه الله په ائمه کې په دې کې یې خو بیا په ائمه مجتهدینو کې د مثال نشته زمونږ استادو ماته اورس تاسو کوم دا باز خلق چې دي د امام سے متعلق وي نه منو یا ماته بچیا خبره بل ده دادا سی کیسه دا یو الکو بیری ولید چې بیری ولید نو وی خو ډېر سره او مزیدار خو نه کانې چې وروشته و او نه ورخته نو ډېر سات ورته ولاړو خو اخر کې زور کې کني خرمه رسائی ورته نه کېده ویلې ورکی ول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دقاقت او ذکاوت تا او داغه باریک بینی ته د دوی صحیح نه کیږي نو دا ځکه وایي چې نه مني لکه دا اصحاب ظواهر چې تاسو خیال دا اوس یو ائمه محدثین دي یو ائمه مجتهدین دي عزیزانو ائمه محدثین چې دي دا د ائمه مجتهدین شاگردان دي خود امام بخاری رحمت الله علیه تاریخ وګورئ چې څومره زمانہ رستو د امام ابو حنیفه نه پیدا شوه ائمه مجتهدین چې دي دا تابعین دي د دوی برای راز صحابه سره واسطه وا برای راز
ائمه محدثین چې دی په سلورو پنځو شپږو دریو په دې واسطه صحابه ته رسیدلی دي او ائمه مجتهدینو برارا صحابه سره واسطه وا لنډه خبره درنه پښتنه کوم مولانا عبدالسلام دی الله غریق رحمت کی دعا ته راغلم ډیر مې د دې علاقې نړه تور شو د څنوم دی د علاقې ملک ډیر دی که څه شی دی دا ملک ډیر رښتیا ډیران دی ورکی کوي دا غراسه مې د ډیر نه وړتو 2 غنټې په دې ملکندر کې زه ګرځیدم نو مولانا صاحب دعا تا دل ترالم په دې چوک کې داسې چتاو شوما 2 غنټې ګرځیدم الکه مولانا سے وفات ها 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 چاغه د پولیس هغه ډنډې ته ورسی یو تبم ویجی خبر نہیں بل تبم ویجی خبر نہیں بل تبم ویجی خبر نہیں چا ډنډې ته ورسی دا پولیس والا ته می چې الکه دلته یو مولانا سے ویجی د غزه کې سلوه جنازه شوی نور ته خبر نہیں نو مال دا پولیس زدغه لک خو جنازه خو واقع دلته شوی ده نو بس مرګرو ته مې ودرېږي دعا وکړي چې خدای پاک غریق رحمت کی او بس مغه زینه د حسین واپس لاړ